سلامونه درنو لیدونکو، نن خپرونه کې موضوع محمد نسیم ستانکزی هرکلی کوم. نن خپرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ځانګړې توګه د صنعت په تړاو باندې بحث لرو. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په افغانستان کې څه باندې 80% صنایع د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس وایي په افغانستان کې د صنعت بازار د سقوط په حال کې دي او ډیری هغه فابریکې چې په دې برخه کې فعالې وي د تړل کېدو په حال کې دي. نوموړی زیاتوي که څه هم په تېرو 20 کلونو کې د پانګې د جذب د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د اسانتیا برابرولو او خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې پرمختګ وشو، خو د نوي نظام په راتلو سره سوداګر او صنعتکاران له جدي ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په خبره په بانکونو کې د سوداګرو د پیسو بندیدل، د سوداګریزو توکو د رانیولو لپاره صادروونکو هیوادونو ته د پیسو د حوالو بندیدل او د اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان په بازارونو کې د توکو د پلور راکمېدل هغه 3 عوامل دي چې د افغانستان صنعت د سقوط له ګواښ سره مخ کړی دی. په همدې موضوع د بحث لپاره مو هڅه وکړه د سوداګرۍ وزارت له چارواکو نه هم یو مسؤل کس په بحث کې راسره ولرو، خو له بیا ځلې هڅو سره سره د یاد وزارت چارواکي په بحث کې د ګډون لپاره حاضر نشول. په همدې موضوع د بحث لپاره مو بلنه ورکړې ده دوه قدرمنو میلمنو، د صنعتکارانو ټولنې مشر ښاغلي عبدالجبار صافي او د ځمکني ترانسپورټ د همغږۍ د شورا مشر ښاغلي طلا محمد عثمانزي صاحب ته. دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست. وایم کور رمضان چې په خپرونه کې م ګډون کړی دی. ښاغلی صافي صاحب، غواړم تاسو نه پیل کړم. د سوداګرۍ یا د صنایعو پر وړاندې هم د خنډونه او ستونزې څه وینئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستانکزی صاحب تاسو ته او حاجي صاحب طلا محمد د شورا رئیس ټولو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. لکه څنګه موږ او تاسو ګورو په نړۍ کې کله چې تحول یا سیاسي تحول وي یا په بعضې وخت کې نظامي تحول وي، خو ټولې ادارې منظمې په هغې ملک کې کار کوي او صرف هغه سیاستمداران د هغوی یا حکومت تغییر خوري. ولې متاسفانه په افغانستان کې چې موږ او تاسو ګورو چې په ډېرو وختونو کې چې بسته حکومت او بسته هغه سیستم ټول تغییر خوري، نو دغه د طالبانو یا د اسلامي امارت د راتګ سره خصوصا په ټول افغانستان کې یو تغییر راغی چې مامورین په کور باندې کېناستل او یو نظامي تغییر راغی او حکومت طالبان ته وسپارل شو. د هغې نه وروسته چې هغه دوه ستونزو سره چې ټول سکتور خصوصي یا سرمایه ګزاران مخ چې یو بې امني وه او بل د فساد نه اوج ته رسېدله په افغانستان کې، دغه دوه پدیدې ختمې شولې. دې نه وروسته تخنیکي ستونزې دي چې هغه ضروري دي د افغانستان د اقتصاد او صنعت او د تجارت دپاره، چې په هغې کې تقریبا اوله زموږ مسله د بانکونو مسله وه چې موږ نشو کولی چې په ملي او بینالمللي سطحه د بانکونو نه استفاده وکړو، خپل نړیوال مارکیټ نه خپل هغه توکي چې موږ په کارخانو کې استعمالیږي هغه واخلو او وارد شي افغانستان ته. دویم راکړه ورکړه په داخل د افغانستان کې چې هغې نه لاسرسی تر اوسه نه لرو، په فیصدي باندې موږ کار کوو. نو دغه دوه ستونزې وي چې زموږ صنعت هغه خلکو چې مواد مخکې اخیستي و سټاک یې لرو، د هغه مصرف شو یو میاشت بعد چې موږ سره 15 ورځې واده شو، بیا یو میاشت شو، تقریبا 2 میاشتې پوره کېږي. په دې 2 میاشت کې اوس د بانک یو هفته یا یوه نیمه هفته مخکې فیصله وکړه چې کولی شي چې مواد یې خام والي. بیا هم به د بعضې ستونزې تخنیکي په داخل کې دي او په بیرون کې دي چې منظم موږ نشو کولی مواد واخلو. نو کله چې مواد په افغانستان کې رانه شي، په 80% فابریکې چې دي هغه په خارجي موادو باندې کار کوي چې راځي افغانستان کې پروسس کېږي، د هغې نه تولید برابرېږي، بیا مارکیټ ته ورکول کېږي. دې غټه ستونزه پېښ کړه. دویم عام ولس چې هم مامورین بېکاره شول، هم په ولس کې هغه کنسټرکشن کمپنۍ خلکو کارونه کول هغه هم تقریبا ولاړ دي. عموما په افغانستان کې یو څه وچکالي ده چې هغه فصلونه او چې زموږ 80% سلنه خلک په زراعت کې مصروف دي. بیا د ده سره باغداري ده یا زراعت کې هغه توکي دي چې خارج ته ځي او صادرات په صادراتو کې موږ او تاسو ګورو چې ستونزې. نو دغه ستونزې دي چې زموږ صنعت یو څه د مشکلات سره اخته کړی دی. د دې په مقابل کې بیا موږ برنامې د امارت اسلامي د وزارت مالی یا د کمیسیونونو سره، وزارت تجارت سره، وزیر اقتصاد سره موږ شریکي کړي دي چې د دې لپاره حل لارې باید څه وسي. دا موږ ورته په نږدې ډول یا په جدي یا خصوصا عاجله ډول باندې هغه هم ورته ویلي په یو میاشت 2 میاشتې بعد یا آینده پلان د افغانستان دپاره دغه درې طرحو باندې موږ ورسره کار کړی. نو اوس دغه بانکونه خوش شوي نو وګورو چې دا څومره تاثیر کوي. ولې 80% فابریکې د خپل تولید نه پاتې دي او
مزدوره کارګر هم د لاسه ورکړی، مارکیټ هم د لاسه ورکړی. ښاغلی صافی صاحب، په همدې موضوع د بحث لپاره موږ نن ډېره هڅه وکړه. د سوداګرۍ وزارت مسؤل چارواکی په بحث کې راسره وي او تاسو وایي چې مخامخ سره ځواب ووایي او هغه د مسؤلیت ځواب ورکړي. هغوی څومره ژمن دي تاسو سره کله چې تاسو د ستونزو د هواري یا د مشکلاتو د حل دپاره هغوی ته مراجعه کوئ؟ هغوی واقعا همدغه ډول چلند لکه له رسنیو سره چې کېږي، رسنیو کې بحثونو ته نه حاضرېږي، ځواب ورکولو ته نه حاضرېږي. تاسو سره یا د صنعتکارانو له ټولنې سره دوی څومره همغږي لري په دې برخو کې؟ په دې برخه کې یو په ملي سطحه دی چې د دوی د قدرت لاندې ده او دوی کولی شي چې هغې کې تغییر و تبدیل او یا هر څه وکړي. په هغې باندې دوی مسلط دي په خپل کار باندې، او چې په هر وخت موږ د دوی لپاره کم پیشنهادونه وروړي، که هغه موږ د زړو اوسپنو بندېدل وروړي او که هغه په ډېرو برخو کې تعرفې په حساب او د سکوډا بیرته فعالېدلو، د هغه تولیداتو چې مخکې تعرفې پورته وي دوی ښکته کړي وي او بیرته پورته کېدلو، په دغې ټولو کې موږ سره همغږي دي او زموږ هغه عارضې چې هغه د مملکت او د دې ملت او خصوصا د امارت په ګټه باندې دي، عاجلې هغه ته دغه کړي دي، اجرات پې کړي دي او هغه باندې یو عملي بڼه یې ورکړې ده. ولې بیا هغه دي چې هغه په انټرنیشنلو یا بعضې دي چې دوی د هغه نه ویرېږي، لکه بانکي سیستم دی چې هغه بعضې تخنیکي ستونزې دي چې د یو تخنیکي ستونزې په خاطر باندې چې هغه اجرا کړي، دلته تقریبا چې که 10% تخنیکي ستونزه 90% خلک د مشکل سره اجرا دغه کېږي مخ کېږي. مثال درته ویم، یعنې موږ دا غوښتنه وه چې صحیح ده چې زموږ پیسې په کنګل شوي، 9 میلیارډ نه زیاتې پیسې په نړیوال بانک کې کنګل شولې، د هغې نه وروسته نو اوس به څه کوو چې دغه خپل داخلي سیستم دا خلکو ته خو اجازه ورکړو چې مامور د خپلو پیسو نه که هغه 10,000 افغانۍ لري، که هغه 1 لک لري، که 2 لک لري، د نه خو استفاده وکړي. دوی باید په مارکیټ کې خرید و فروخت وکړي. دکاندارانو مخکې موږ تاسو لیدل چې فزیکي پیسې چا نه شوی ګرځولی، هغه له ډېرو ټولو اکثره د صرافانو نه هم کار نه اخیسته، بانکي سیستمونو که مال یې اخیسته، که خپلې پیسې په بانک کې ساتلې، هغه همالته بلیک پاتې دي، تر اوسه پورې ډېر بندې دي چې تر اوسه د هغه نه استفاده مکمله نه شي کولی. یعنې موږ دوی ته کټګوري ورکړو چې هغه شرکتونه چې هغه تقریبا 1 لک 2 لک 15 لک ډالر د موادو خام دپاره سیف کړی وي چې دا به زه ټرانسفر کوم او د هغه باندې مواد خام اخلم، هغه هلته بندې پاتې دي. نو دغه ستونزې چې هغه دوی ته یا غلطه مشوره ورکوي چې دوی باید د نه استفاده ونه کړي یا څه مسله وي، نو دا بند تر اوسه مکمل مشکلات حل شوي نه دي. ولې نورې تخنیکي بعضې ستونزې په مالیې وزارت کې دي یا د مالیې په سیستم کې دي، هغه عاجل اجرا شوي د هغې نه موږ خوشحاله یو. مننه صافی صاحب، بیرته راګرځم تاسو ته. ښاغلی عثمانزی صاحب، د صنعتکارانو کارونه یا د سقوط په حال کې دي، حتی 80% ویل کېږي. دغه چارې د ترانسپورت په برخه کې څومره اغېز پرېښی دی خپل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه او احترامات تاسې صافي صاحب او ستاسې د تلویزیون لیدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. تاسې پوهېږئ چې تجارت او صنعت او ترانسپورت دا لازم و ملزوم دي. ترانسپورتي وسایط الحمدلله په افغانستان کې ډېر کافي مقدار دی، خصوصا باربري، او دا د ناټو او د هغه زیات کاروبار په خاطر خلکو اخیستي دي، ځمکې خرڅې کړي، ټولې سرمایې پې بندي کړي په ډېر جګ قیمت باندې. مګر کله چې واردات او صادرات کم شي، دا واقعي خبره ده چې موټر بیکاره کېږي. اوس په میل افتادواش کې په سرونو موټر ولاړ دي، په تورخم کې په زرونو دي، په بولدک کې، په حیرتان کې، په هر ځای کې. نو کله چې کار کم شو، کرایې هم کمیږي، شرایط هم سختېږي. او دلته متاسفانه په ترانسپورت کې یو بل مرض دی چې د تجار د نماینده د کمیشنکار په نامه بعضې خل دي، هغه کمیشنکاران د تجار نه معاینه کوي، د ډریور نه. هغه ته وایي زه ستا نماینده یم، کار د اجرا کوم. دغه خلکو بلډینګونه جوړ کړه په ناروا پیسو. او ترانسپورت واقعا د دوی 80% کمبود دی، او زمونږ که درته ووایم 80% نه هم زیات دی، ځکه وسایط هم ولاړ دي. داسې خلک شته ما سره په ګروپونو کې ارتباط لري چې وایي 10 موټر مې دي یا 15 موټر، دا 3 میاشتې مې کلي پې نه ده تاو کړي، ولاړ دي. او که وایي لیږي هم ډېر ورته وایي چې دا مصارف او دا د تیلو نرخ او دا سنجوي چې دا پیره راغلی، ډریور ته وایي چې وایي دراوه. مګر موږ د مسلمانو انسانانو په حیث باید امیدواره اوسو. انشاءالله اوس هغه اخاذي او رشوت او هغه باجګیري په اکثره نقطو کې، په بندرونو کې، په ګمرکونو کې ختمه شوې ده او کاروبار ته به خدای پاک رونق ورکړي. خو زما یو پیشنهاد دی امارت اسلامي ته چې ملت تاسې بلکل ومنلی
او ښه راغلاست وایي ځکه هر څوک په عزت او په حیا د ښځې او د نر خوښ دي مګر بعضې مسایل چې سبا یې منئ او یو وارې خلک ټیټې درجې ته کوش دا نن پېښور وکئ چې ډېر جدي مشکل نه وي لکه د ښځو د تعلیم د چې دا کو حیا او پرده او په صنف کې پرده او دا د ټولو خوښه ده موږ په کور کې هم خوشحاله یو چې زموږ خویندې لونه په عزت کې په لار کې هم پې خوشحاله یي مګر نن ولې یوه بهانه د خارجیانو جوړه کړې په داسې مسایلو دوی باید قدم ور واخلي چې په کوم کې په اسلام کې مکمل ممانعت نشته زموږ دا مشوره ده دا د مشورې په حد کې ده نور لکه څنګه چې صافي صاحب وویلي موږ د 4-5 وزیرانو سره لیدلي دي چې اول د فایدې عامې وزیر ډېر په ورین تندي زموږ پیشنهادات ومنل لایحه پخواني ادارې یا حکومت ډېره غلطه لایحه غیر عملي د وزن جوړه کړې وه او برعکس د دې چې وزن کم و 4-5 چنده زیات وزن به بارېده مګر د رشوت په اساس زموږ معقول پیشنهادات یې ومنل او موږ ترې مشکور یو دا چې ملت کې بعضې خودغرضه خلک شته ځینې خوشحاله او ځینې خفه خو په عمومي ډول زموږ د خوا تایید ده او زموږ غږ یې واورې ډېر په ورین تندي حتی خپله امضا دا بدل که د خلکو په پیشنهاد د وزیر صاحب تجارت سره موږ ناست وو معاون صاحب د رئیس الوزرا حنفي صاحب و په مجلس کې پیشنهادات یې واورېده مثال د وزارت مالیې د رهبرۍ سره ناست یو وزارت ترانسپورټ شخصي وزیر صاحب هم نه دی لیدلی او موږ په ترانسپورټ کې ډېر زیات مشکلات لرو چې امارت اسلامي ته موږ د اصلاح طرحې لرو د دوی عواید دي موږ طرحه لرو چې په دې شکل یې واخله ستا قرض دی زه په خوشحالۍ در کوم مګر په دې تاکاو کې نه په بیرون سړک په سر یې در کوم یا په سړک کې نه دلته درته راوړم دوی باید د ملت په رایه او په خوښه ځکه دلته غیر مسؤل خلک پخواني مامورین دي اکثره سوء استفاده کوي د ملت قناعت نه دی حاصل چې دا پیسې زما ملي بودیجې ته رسیږي یا د مالیې په راټولولو کې موږ پیشنهادات لرو د دوی په ډیټابیس کې نه پخوا مکمل وسایط ثبت او نه اوس په رشوت بدون نمبر پلیټه موټر چلیږي اوس هم او دوی خالي خپلې پیسې برخه ترې اخلي موږ غواړو چې موږ هم قانونمند اسناد ولرو یو تجار چې ماته مال راکوي نو هغه باید پوه شي چې کم نمبر پلیټ دی د کم ولایت احصایه ده څوک یې مالک دی څوک یې ډریور دی مګر اوس همداسې وایي هر څوک راغلی غرفه جوړه کړې ده که قاچاق به رهي که غیر قانوني مال به رهي دا بل مورد دی بل زه اگر چې زموږ په مسلک مربوط هم د خدای افغان په حیث دا پیشنهاد کوم چې دا محصولات د داخل نه کموي رهبري د امارت اسلامي د تجار چې وسه شوې ده لکه د تیل او د نفت ګاز والا دوی د ملت څرمن وباسي هر وخت کې که محصول ورکړي او که ورې نه کړي نو دغه ملي بودیجه ده باید چې اقلا که زیاتېږي نه پخوانی ستندرد دې وساتل شي په دې په مارکیټ کې کوم تفاوت نه راځي نور تحصیلات دې راولي خو موږ امیدواره یو چې کله بانک دی او تجار د مشکل سره د ډي ټي نه کیږي خریداري نشي کولای ترانسپورت به څه شی ښاغلی عثمانزی صاحب لکه څنګه چې صافي صاحب مخکې اشاره وکړه د افغانستان د خلکو ډیره برخه اقتصاد په زراعت پورې تړلی دی اوس مهال په تورخم کې د افغان سوداګرو بار لارۍ ولاړې دي د هغو کې تازه میوې او ترکارۍ چې بار دي هغه د خوسا کېدو په حال کې دي د له منځه تلو په حال کې دي ولې مقابل لوري نه موټر راوړي د پاکستان کیلې راوړل کېږي د کابل په بازارونو کې یا په افغانستان کې هغه پلورل کېږي د افغانانو موټرونه ولې ولاړ دي د هغو لارۍ ولې ولاړې دي د اسلامي امارت ته مسؤلیت څه ورګرځي په دې ارتباط موږ د مختلفو وزارتخانو څخه د بل پرون 13 ورځه موږ د ریاست سرحدي ته د یو مکتوب په اساس ورغلي د تورخم د کمیسارۍ په ارتباط مشکل 90% پاکستان جوړ کړی ځکه چې هغه لار تنګه کړي پروسیجر یې سخت دی او بانې دا دي چې زموږ د ګډوډۍ او بې نظمۍ نه یو کې سیلاب رهي یو کې قاچاقي مال وباسي نو هلته دوی بانه جوړوي و زه ټول تلاشي کوم مګر دا کار زموږ د میوې په سیزن کې همیشه پاکستان کړی ځکه دشمن وایي په ډوډۍ نه دوستېږي که څنګه یو متل دی دا چې هر څنګه وایي زموږ د امارت اسلامي مسؤلین هم ښه پوهېږي په زړه کې پنډ ګیلې او خبرې پرتې دي خو بعضې نزاکتونه دي دوی عملا دشمني کوي د تورخم نه ډېر بد حالت په بولدک کې دی چې هلته تصویرونه راځي اوس خو وسایل ډېر دي وارسپ او دا چې زموږ ښایسته انار او ښایسته رومي او انګور خوسا دي او دا زموږ د دهقان خوله ده زموږ د تاجر هغه سرمایه ده چې کاروبار یې روان کړی مګر یو خوشخبري شته چې په تورخم کې پرون نه 13 ورځ د شنبې په ورځ
موږ یو مکتوب سلسلتاً د وزارت تجارت نه د میوې تجارانو زم ورسره وم او د ریاست سرحدي نه مو چې حق اولیت باید میوې او سبزۍ ته ورکړل شي. دا نور صادرات هم زموږ د افغانستان دي لکه شوکانه لکه زغال خدا خوشخبر دی سریع الفساد نه دي په اصطلاح. نو د پرون راهیسې 400 لارې زموږ اوښتې دي د دې سبزۍ. نو انشاءالله چې دا یو خوشخبري ده. همداسې په ډنډې پټان کې په زرونو لارې ولاړې دي خو سبزۍ او میوې ته حق اولیت ورکوي. مننه عثمان زی صاحب بیرته راګرځم. صافی صاحب د پیسو د حوالې مسله یا ستونزه هغه څه ده چې په صنعتکارانو په ټولنه باندې د صنعت په کار باندې اغیز کړی دی او د دې ترڅنګ د افغانستان ټول اقتصاد ورسره په ټپ ولاړ دی. د صنعت د څرخې د تاویدو دپاره بالاخره څه کول پکار دی؟ اسلامي امارت مسؤلیت څه کیږي چې بالاخره څه وکړي دوی باید څو صنعتکاران یا سوداګر یا پانګوال وکړی شي خپلې حوالې په اسانه سره وکړي او دغه راکړه ورکړه له ګاونډي هیوادونو سره یا له هغو هیوادونو سره سوداګري پکې کیږي یا د خامو موادو رالیږدول دي صنعتکارانو ضرورت دی؟ دې کې کومه پیشنهادونه چې مونږ کړي دي یا دوی هم په دې باندې د خپلو مشاورینو سره بحث کوي ناستې او کوشش کوي چې دغه مسلې حل شي. لکه یو په داخل کې دي چې په داخل کې زمونږ همدا غوښتنه ده چې عموما بانکونه چې دي باید هغه راکړه ورکړه خپله په هر څومره پیسې چې وسي د عام ولس که هغه دکاندار دی او که هغه غریب دی او که هغه مامور دی چې هغه مونږ ورته پیشنهاد کړی چې مثال د 1 لک نه تر 15 لک روپۍ پورې چې کوم یو خلک لري پیسې دا باید عام د ده نه استفاده وکړي. معلوم شي دکاندار دی که مامور دی که بل شی ځکه چې هغوی ته استفاده ونه کړي نو خرید و فروش نشي کولی په مارکیټ کې خریداري نشي کولی ځکه دا ده. دویمه مسله د انټرنیشنل مارکیټ دپاره کړي چې تاسو ولیدئ چې زمونږ د امارت اسلامي مشران هغه ازبکستان ته تللي چې په څو برخو کې د هغوی سره په اقتصادي موضوعګانو باندې بحث کړی چې د پولي موضوع هم وه د دوی د بانکي موضوع چې موږ څنګه کولی شو د دوی نه خریداري وکړو یا د دوی د طریقه خریداري وکړو یا خصوصا راکړه ورکړه څنګه کولی شو د دوی سره وکړو. نو دغه انټرنیشنل سیستم باندې که چېرته زموږ همسایګان زموږ په دغه حالاتو کې که هغه ایران دی پاکستان دی پاکستان 2 بانکونه په افغانستان کې لري چې یو الفلا بانک دی او یو بل نیشنل بانک دی ښه اعتبار هم لري په دې هکله دوی سره هم خبرې شوي دي چې یو څه استفاده ترې وشي. یا نور بانکونه دي چې هغه بانک اف چاینا دی چې چاینا سره د امارت اسلامي ښه تعلقات دي هغوی سره په هره برخه کې هغوی کومک کړی. هغوی تر اوس دا د اعلان هم وکړه چې کله سفیر د مشرانو سره لیدلي چې موږ باید ډېر زر صادرات او وارداتو دپاره لارې هوارې کړو چې د جلغوزۍ مسله زموږ مهمه ده چې کله په جلغوزۍ لاړ شي په چین کې خرڅ شي بیرته پیسې را نه شي په اکاونټونو کې جمع نه شي یا تجار ته ونه رسېږي هغه خپله باغدار ته یا کوم خلکو چې دا د غره نه راټول کړي هغوی ته بیرته ونه رسېږي. نو دا مشکل دی په دې باندې دوی لګیا دي خو ورځ په ورځ باندې انشاءالله تعالی وبخښئ چې څومره مونږ تعقیبو نو یو څه حرکت پیدا شوی دی چې یو څه موضوعګانې حل شي. ولې دلته متاسفانه چې په افغانستان کې اوس داسې حالات چې ژمی را روان دی او په ټول افغانستان کې په هر وخت کې یعنې تېر هغه حکومت ته چې هغه خو د چا خبره د پولي لحاظ نه قدرتمند و کومکونه ول په هره برخه کې هغه صحي وه که هغه عام دغه و که هغه په ډېرو برخو کومکونه نړیوالو کول په میلیاردونو ډالرې کول یعنې په هغې وخت کې زمونږ ولس د ډېر مشکلات سره اخته کېده او که اوس چې هغه کومکونه نشته دی او ژمی را روان دی په دې ژمي کې که چېرته د دوی دپاره د کاروبار زمینه برابره نه شي نو یو مشکلاتو سره به اخته شي. خو دوی کوشش کوي. ولې متاسفانه بیا هم وایم چې بعضې زمونږ مشران دي چې هغوی په دې فکر دي چې بس ازادي مو واخیستله په افغانستان هم قدرت هم لاسته راوړه بس مونږ راغلی یاستو. مثال کېدلی شي قصې د پیغمبر علیه السلام او د اصحابانو کېږي چې هغوی ډېر تکلیفونه تیر کړي مونږ هم یو چې تکلیفونه باید تیر کړو. ولې دلته بیا په داخل کې لکه اوس شرعي نظام دی چې که څوک غلا باید ونه کړي رشوت باید وانه خلي خو د دې په خوا کې حق دی چې مونږ د ولس دپاره داسې امکانات برابر کړو چې څوک مجبور نشي چې غلا وکړي څوک مجبور نشي چې رشوت واخلي. دا هم په مونږ باندې حق دی. نو که چېرته مونږ یوازې په ده باندې فکر کوو چې یو غل راونیسو د هغې مخ تور کړو او لاس تور کړو او بل ته د کار زمینه ورته برابره نه کړو نو دلته بیرته زموږ مشران هغه اسلامي دغه ته مخ کېږي جرم ته. نو په دې لحاظ باندې زه وایم چې راځئ مشترک ما څو ځل دا ویلي چې امارت اسلامي سره د سکتور خصوصي هغه خلک چې تجربې لري سره د خپلو داخلي استادانو اقتصاددانانو د داخل نه شروع کړو
خارج ته همسایګانو ته ووځو، د همسایګانو به انټرنیشنل نور مارکیټ ته ووځو چې زموږ مشکل حل شي. که چېرته موږ په داخل کې زیات ستونزې ولرو او بیا همسایګانو باندې هم دومره اعتبار نه کوو او نړیوال به چې صرف امریکا زموږ مشکل حل کړي، نو موږ به د ډېر مشکل سره مخ شو. نو په ملي او بینالمللي سطحه باندې یو حرکت او مشوره پکار ده چې په کومو اړخونو کې موږ کولی شو چې د ملت درد دوا شو، د دوی لپاره د کار سبب وګرځي، د دې لپاره تجارت شروع شي، کارخانې فعالیت وکړي، په کومو برخو کې چې پروژې دي هغه که ملي دي که بینالمللي په دې باندې کار شروع کړو چې په افغانستان کې خلک مطمئن شي چې زما د اولاد لپاره سبا کار شته، چې هغه دغه فکر چې 5,000 یا 10,000 یا ځمکه خرڅوي یا دوکان خرڅوي یا د چا نه خرڅ کوي او په دې فکر کې دی چې زه باید یو خپل اولاد د وطن نه وباسم، که هلته کار نه وي نو دا به په اروپا کې یا په نړیوال مارکیټ کې مزدوري کې ماته به $200 رالیږي او زه به د هغه نه استفاده کوم. دغه فکر ختم شي، مطمئن شي، بیا په خپله نړیوال هم اعتماد کوي او انشاءالله یو ښه سرمایه‌ګذارۍ زمینه برابره شي. ښاغلی عثمانزی صاحب، د پیسو بندېدلو مسله واقعا جدي ستونزه ده. که بانکونه خوشې نشي، په بانکونو کې د پانګوالو بندې پیسې خلاصې نشي، اغېزې پر صنعت او پانګونه باندې بالاخره د افغانستان په اقتصاد باندې څه ډول ګورئ؟ بالاخره دا مهمه موضوع ده. موږ غریب ملک یې، دا 9 میلیارډ ډالر دا زموږ د اقتصاد په څرخې ګرځولو کې ډېر مهم رول لري. خلکو ته یو روحي اطمینان دی او دا به تر ابده پورې نه وي. دا زموږ شخصي پیسې دي د افغانانو، خو خیر خارجیان هم د دغه موقع نه په استفاده یو څه شی به غواړي چې تحمیل کړي. خو زموږ د امارت اسلامي مسؤلینو ته دا پیشنهاد دی چې تاسې نن په غره کې طالب نه یاستئ یا چې په چلیکي ډول د سړک په سر راوتلي یاستئ چې مسؤلیت هم نه لاره دومره سنګین. تاسې د هېواد رهبري په غاړه لرئ او د دې ولس جواب به وایي د هرې نګاه نه، د تعلیم، د خوراک، د فساد د ورکېدو. تاسې ډېر دروند مسؤلیت لرئ. تاسې ټولو خلکو ته په پردۍ سترګه مه ګورئ لطفا. هغه څوک چې ستاسې عملا مخالف دي هغه خو موږ هم وایي چې نابود دي شي، مګر څوک چې بېغرضه خل دي، متخصصین دي په هر عرصه کې، تاسې د هغوی نه کومک وغواړئ. که یو سړی دا یو اخلاقي جرأت دی او دا ښه کار هم دی چې یو سړی په یو شي نه پوهېږي، وروره زه معلومات لرم راشه ته یې راوښیه چې په چا م یقین ټول خلکو باندې بې اعتمادي انحصارګري دلته نه ده چلېدلې، نه چلیږي. دوی د خبرې چې ولس ټول بدخوایي او په فاصله کې او ناراضه تاسې پاچاهي په چا کوئ؟ خپل ټولي خو مالته هم د لاس لاندې وو. دا زموږ یو پیشنهاد دی چې خلکو ته مخ ورکړي او غېږ ورکړي او راوی غواړي او کار ترې واخلي. د دې ملت په پیسو د متخصصین تربیه شوي دي. بله خبره دا ده چې ډېره ناامیدي نه ده په کار. البته یو مقطعي شکل به مشکلات وي، خو دنیا هم امریکا هم دا آهسته آهسته ځان راسستوي، لکه چین دی که بل دی. موږ او تاسې وینو، اوس پوهېږو چې د دوی څه زړه دی. خبره دا ده چې د افغانستان کې یو ډېره د خوشبختۍ خبره د ځوانانو قتلېدل د دواړو خواو نه او د جنګ مصارف چې په میلیونونو افغانۍ د ورځې کېدي یا په شاید چې میلیارد ته به رسېدي. دا قطع دي. تاسې لیده چې عواید د ګمرکاتو 50% نه اضافه بعضې خلکو وي، اقرار یې کوو چې دا ځي ادر شخصي جیبونو ته، هغه هم راټول شو. دا ملت به د ګمرکاتو عواید لري ځکه دلته نفوس ژوندی دی او ټول په وارداتو یا په صادراتو ګرځي. نو دا عواید د دولت شته او رشوت هم فضل د خدای چې ورک دی. نو موږ کولی شو 50% یا 55% چې خارجیانو راکوو چې هغه بودیجه هم خپله تامین کړو. خو حوصله په کار ده او خلک نه امیده کېږي. خو مسؤلین د خپل مسؤلیت ته ډېر سخت متوجه شي. مننه عثمانزی صاحب. ښاغلی صافی صاحب، د حل لارې په توګه وړاندیز مو څه دی په لنډو کې؟ وړاندیز د افغانستان دپاره زه هر وخت دا خبره کومه، زه بیا هم دا یو ځل چې کوم امکانات په افغانستان کې دي د الله جلاله د طرفه، یعنې که هغه معدن دي، که هغه اوبه دي، که هغه ځمکه ده، که هغه هر شی چې دی هغه همداسې پراته دي او تر اوسه پورې څوک ونه توانېدل چې په دې باندې منظم اقتصادي پلان جوړ کړي او د خپلو داخلي منابعو نه استفاده وکړي. نو دغه یو حالت دی چې اوس حکومت راغلی چې فساد نشته او امنیت دی. د دې لپاره مشترک باید موږ یو بستر جوړ کړو
تر څو پورې وکولی شو چې د دغه نه د خپل اول داخلي چې څومره د افغانستان کې زه تاسو ته وایم چې په ټوله دنیا کې سرمایه ګزاري کړې افغانانو دوی تشویق کړو، د هغوی عزت وکړو، د هغه په هغې کې ونیسو او ورته ویې راشي چې په کومه برخه کې تاسو مننه ښاغلی صافی صاحب. کور مدن دغه به زموږ د افغانستان لپاره منظمه یو د اقتصادي د بحران نه د وتلو لاره. کور مدن ښاغلی عثمانزی صاحب، په لنډو کې تاسو خپل وړاندیز. زموږ وړاندیز دا ده چې د سکتور خصوصي په افغانستان کې دولتي وسایل او کارخانې او دا متاسفانه نشته. ټول سکتور خصوصي دی، خو دوی د واقعي د خواخوږو د نظام سره همکاري وکړي، د دوی مشورې دې واوري، خصوصا د ترانسپورټ په مورد کې. زه دا وایم چې وزارت محترم ترانسپورټ که زموږ خبره هر مسؤل اوري، تحصیلات اماده کوي، موږ ستاسې په پیسو په عوایدو منکر نه یو، په صحیح شکل زموږ په خوښه او زموږ په پیشنهاد رانه د دې نه اضافه واخلئ چې دا اوس تاسې په زور اخلئ. په بعضې ولایاتو کې متاسفانه خلک ناراضه دي. موږ سره کښېنئ، زموږ طرحې واورئ او پیسې رانه یو په دوه واخلئ په اصطلاح، خو په رضایت چې خلک خوابدي نه وي. کور مدن ډېره مننه له دوړو قدرمنو میلمنو نه چې خپرونه کې مو ګډون کړی او په موضوع راسره بحث درلوده. درنو لیدونکو له تاسو مننه کوم چې د خپرونې تر پای شیبو راسره وئ. تر بیا چې ستاسو درنو حضور ته حاضرېږم، پولې او بخښونکي خدای مو سپارم.